وداوټ جاب چې کوم دی نو په امریکا کې یا په اني کنټري کې ته ژوند نشي کولی، بلکې ما ته دا تاسو کو بیا هغه کې یو پوینټ او دغه پوینټ هغه د ټیک ټاکرز چت کړی دی چې وداوټ جاب چې کوم دی موږ ته ویزه نشو درکولی. نو زه دې ته دا وایم چې د ویزې پروسس چې کوم دی هغه روان دی، او دا ویزا څه د افغانستان او نه څه د دوبۍ او نه څه د سعودي ویزا چې زه به اوس एकदम په دغه کې لاړ شم په میاشت کې دننه دا ډېر ګران کار دی. پروسس 80% هغه شوی دی او ان شاء الله 20% چې کوم دی د بس دا پاتې دی او روان دی او ډېر په ښه طریقه روان دی. بریکینګ نیوز او یو دا او هغه منډي بې وفا نه بې وفا نکلي او هېڅ شی نه نکلي، بالکل هر څه ټیک دي. خو زه واضحه دا یو پوینټ واضحه کوم چې دغه یو پوینټ اوچت شوی دی چې وداوټ جاب ته په اني کنټري کې ژوند نشي کولی، که دا پاکستان دی که دا امریکا ده. اوس ولې موږ دلته جاب نه کوو که نه، نو هلته هم دا ضروري ده چې ته جاب کې. نو هغه بیا لاړه او ما ته ویل چې ته به خامخا امریکا ته راځې، نو انشاءالله ډېر زر به زموږ داسې څه کمیټمنټ نه و، خو ظاهره هغه زما ښځه ده چې کوم ځای کېږي زه به هلته یم، یا چې زه یم هلته به دلته نو زه هم دا غواړم چې هغه هم دا غواړي، زه هم دا غواړم چې موږ امریکې ته شفټ شو، یو ښه ښایسته ژوند شروع کړو. زما نوم جي ساجد دی او بردیرو شیرې اوسېدونکی یم او دا منډي زما کور ودانو تاسو ته پته ده چې راغلې وه او دلته موږ ما هغې بیا واده وکړو، میاشت پورې دلته وه، ښه ژوند یې تېر کړه، ښه خوشحاله وه، بیا واپس لاړه. ډېر زیات ګران کار چې د یو ملک نه د داسې ملک نه چې هغه ډېر ډیولپډ کنټري ده چېرې د هغې نه بیا ښځه راتلل، بیا دلته بیا زموږ پر دیرو شیرۍ ته چې هغه موږ ډېر پسمانده او ډېر غریب خلک یو، ډېر خړ پړ خلک یو، خو زما هم دا خواهش و چې یاره دې راشي اوشیری ویني، بیا اوشیری کې خلک ویني، زموږ دا خړ پړ پښتانه ویني، نو چې بیا یې کوم کلچر ولید او هغې ماته یو دا خبره کوله چې یاره څومره چې په دې معاشره کې دا ستاسو ټایټنس دی، دا یووالی دی، چې دا بالکل په امریکا کې د دې اړو تصور نشته. نو زه هغې ویل چې زه دې شي نه زه ډېر زیات مطمئنه یم، او بیا د کلچر متعلق چېرې ستاسو کومه د پښتنو کلچر دی، خاص کر بیا د هغې د خوراک یا د میلاوېدو یا د یو انداز طریقه، نو هغه ویل چې ډېره بریلیانټ او ښایسته ده او ویل چې دا زما ډېر زیات خوښ شو، ډېره مطمئنه وه، خلکو ورله ډېره مینه ورکړه، زموږ فیملي یا نورو خلکو ستاسو په شان خلکو ورله ډېره زیاته نو ډېره زیاته خوشحاله وه. ازادي خو په کار ده د هر انسان ازادي حق دی، ټیک شو، خو د فردي متعلق چې هغې به سب ویل چې ستاسو زنانه فردانو هغې له هم ډېر خوند ورکاوه او بیا یې دلته مطلب هغه کمیس او لوپټه او هغه هر څه شروع کړي، نو ډېر زیات د هغې دا خواهش و چې یاره زه لوپټه واچوم، زه کمیس واچوم، نو ډېر زیات یې خوښ وو. هغه دی غوښته چې یاره کپړې له ځان څخه وړي هم دي، یو ډېر شی کپړې او لوپټې او ډېر څه یې د ځان څخه وړي او ډېر زیات یې خوښ ویل چې دا به زه هلته اچوم. بالکل هغه په جاب ده او هلته خپل جاب کوي، خپل فیملی ده، خپل کور دی، نو خپل جاب کوي، خوشحاله ده. دا جی خبره داسې ده، دا ویډیو خو مونږ شیر کړی وه، هسې د فن د مذاق دپاره مونږ شیر کړی وه، نو هغې باندې ټیک ټاکرز دا یو پوینټ هغې اوچت کړی و چې یاره وداوټ جاب چې کوم دی نو په امریکا کې یا په اني کنټري کې ته ژوند نشي کولی، بلکې ما ته دا تپوس وکړو. بیا هغه کې یو پوینټ و دغه پوینټ هغې د ټیک ټاکرز اوچت کړی دی چې وداوټ جاب چې کوم دی موږ ته ویزه نشو درکولی. نو زه دې ته دا وایم چې د ویزې پروسس چې کوم دی هغه روان دی، او دا ویزا څه د افغانستان او نه څه د دوبۍ او نه څه د سعودي ویزا چې زه به اوس एकदम په دغه کې لاړ شم په میاشت کې دننه دا ډېر ګران کار دی. پروسس 80% هغه شوی دی او ان شاء الله 20% چې کوم دی بس دا پاتې دی او روان دی او ډېر په ښه طریقه روان دی. نو دیو دغه یو پوینټ اوچت کړی دی او هغه ډېر زیات هغه وایرل شوی دی او بریکینګ نیوز او یو دا او هغه منډي بې وفا نه بې وفا نکلي او هېڅ شی نه نکلي، بالکل هر څه ټیک دي. خو زه واضحه دا یو پوینټ واضحه کوم چې دغه یو پوینټ اوچت شوی دی چې وداوټ جاب ته په اني کنټري کې ژوند نشي کولی، که دا پاکستان دی که دا امریکا ده. اوس ولې موږ دلته جاب نه کوو که نه، نو هلته هم دا ضروري ده چې ته جاب کې. دا خو داسې څه کمیټمنټ نه و زمونږ او نه دی، او دا زمونږ یو تعلق و ډېر وخت نه و، کال دوه مخکې بیا په فیسبوک باندې زمونږ ریلیشنشپ جوړ شوی و، نو هغې بیا ویل چې زه درځم، زه تاسو وینم، زه په خپل زمونږ پښتونخوا وطن بیا ډېر زیات هغې ارمان و چې زه وینم، زه وګرځم، زه خلک وینم، کلچر وینم، نو هغه د دې دپاره راله. او واده خو بیا هغې دا ویل ځکه چې زما سره تعلق و او ډېر ښه تعلق و، لکه بیا زما فیملی په دې کې انوالو وه، نو هغې هم دا غوښتل او بیا هغې هم دا غوښتل چې یاره زه ستاسو نکاح کوم، زه ستاسو واده کوم. اوس چې کوم دی نو هغه ظاهره خبره دا خو دلته نشي اوسېده، د یو داسې ملک دی چې دلته خو ژوند زمونږ ګران دی، نو د هغې خو به خامخا ګران وي، ټیک شو. نو هغه بیا لاړه او ما ته ویل چې ته به خامخا امریکا ته راځې، نو انشاءالله ډېر زر به زمونږ داسې څه کمیټمنټ نه و، خو ظاهره هغه زما ښځه ده چې کوم ځای کېږي زه به هلته یم، یا چې زه یم هلته به دلته
نو زه هم دا غواړم چې یاره هغه هم دا غواړي زه هم دا غواړم چې مونږ امریکې ته شفټ شو یو ښه ښایسته ژوند شروع کړو. داسې ده چې کله راتلانو د پاکستان ایمیج غورځی کوي تاسو ته پته ده چې مونږ خو تاسو ته جو ډېر ښه پته ده. نو هلته یې ورته د دوی خپل سټیټ ډپارټمنټ چې کوم دوی ورته ویزه ایشو کوي هغې ورته ویلي مو چې یاره ته به پښتونخوا بلوچستان ته نه ځي ځکه چې سیکیورټي تھریټس دي ټیرریزم دی یو شی دی بل شی دی. نو ما دا په دې باور کوله چې ګوره ته راځي نو ته به اول پښتونخوا ته راځي ټیک شو او که په پښتونخوا کې ته سیف نه وي زه له دې ځای تا له ذمهداري را ریسپانسبلټي زما ده ځکه چې ته زما میلمنه یې ته زما ځای ته راځې نو دا زما ذمهواري ده چې یاره زه تا سکیور وساتم. خو ما هلته به بیا په خپلو سترګو وینې چې پښتانه خاص کر چې څومره پر امنه دي او څومره ښایسته ژوند تېروي او څومره اوس ظاهره اوس که څوک یې نه پرېږدي ژوند ته خو د هغې د هر چا خپل یو مایند سیټ اپ دی. خو هغه چې دلته بیا کومه راله د پښتنو ژوند یې ولید پښتانه یې ولیده دا خړ پړ غرونه یې ولیده دا خړ پړ پښتانه نو ډېر زیات هغه انسپایر او ما ته دا ویلي مو چې زه کله واپس لاړم نو زه به په دې باندې د سټیټ ډپارټمنټ ته یو خپل د نیوز چې کوم دغه دي زه به هغې ته یو پریس کانفرنس کوم چې یاره تاسو چې کوم د پښتنو ایمیج دلته کوم ښایې که نه نو هغه بالکل نه دی هغه بالکل ډفرنټ دی. هغې دا ما ته په خپله دا خبره کړې وه نو چې یو سړی دومره راشي دلته هغه بیا خوشحاله لاړ شي هغه ویني دلته پښتانه ویني پښتانه خو ډېر درانه خلک دی ډېر ښه خلک دی او هغې په خپله دا اعتراف کوو چې زه به دا په خپله دا شی کوم چې زه به ځم او زه به دا هلته نیوز والا ته وایم چې دا تاسو کوم ایمیج ښایي نو دا بالکل نه دی. بس دا خو د پښتنو هغه مینه ده چې دومره مینه یې موږ له راکړه او زموږ کورودانې له بیا ما له ډېره زه خو یو عام غونته کې سړی یم د غریب کورنۍ سره مې تعلق دی غریب سړی یم داسې غرونو کې اوسېږم هر چا ته اکثر دا خبره کوم زه داسې یو ځای کې اوسېږم چې هلته ګیدړان د شپې نارې وایي او دا خبره ټیک کړم زه په دې فخر هم کوم زه په غره کې اوسېږم زه یو غرایز سړی یم او هغې ته به هم دا ما ویل چې ګوره زه غرایز سړی یم دغه زما ژوند دی زما کور سم نه دی ګاډی نشته بل څه نشته ته راځې دا زما ژوند دی راشه نو هغې دا خبره بالکل په هغې به بد هم لګېده چې یاره زه ستا په دغه څه کوم مونږ دغې له درځو چې ستاسو دا خلک او ژوند او مینه وینو که نه نو ژوند ډېر زیات اوس بدل دی او بیا خاص کر د ټیک ټاکرز خو راله ډېر په بل شان کړی دی. نو زه دا وایم چې یاره که لږ مونږ لږ په ارام پرېږدي او د خپلو چینلو دپاره دومره دغه نه کوي نو ډېره به ښایي. تاسو دا صافه هم زما سره دلته پراته ده تاسو بیا اکثر ځان نه مې تاو کړي لکه زه سلیبریټي نه یم چې یاره ما نه خو د دې لپاره زه دا شی نه غواړم چې یاره ما نه څوک تصویران وباسي زما نه څوک ویډیو وکړي زه یو غریب سړی یم زما ډېر غریب ژوند دی زه ډېر د غریبې کورنۍ یم او زه په دې فخر کوم زه په دې خوشحاله یم اکثر مې د ځان نه ماسک په هغه کې مې هم پېژني وایي هغه امریکې والا دا دی نو بس ګران دی خو پښتانه دي مینې ده څه به وکړو لکه وایي تا هغه امریکې والا ښځه چې د پسې راغلې ده ما واقع یم نور څه داسې دغه کوي که نه چې یاره څه دې وکړه ښه دې وکړه دا یاره ډېر زیات خو د پښتنو ښه ریسپانس دی چې یاره تا ټیک کار کړی دی بیا خاص کر په دې خوشحاله دي چې یاره تا مسلمانه کړې ده کلمه دې ورته ویلې ده باقي مونږ ورته کلمه ویلې ده خپل روایت هم رواج هم ورته ښولی دی اوس یې هلته کوي نه کوي هغه خو د هغې ملک دی مونږ پې خپل دلته ښه په خوشحالۍ باندې چې یاره ستاسو ډېر ښه مذهب دی او ستاسو ډېر ښه ژوند دی پښتانه دي مینه ناک دي ښکلي دي نو دلته خو ژوند ښه و باقي ګورو چې څه کېږي.